السلام علیکم زم تاسو ناک بیٹنه او تاسو ګورو تاسو ناک بیٹنه یوټیوب چینل ملګرو زه به نن تاسو ته د باس په باره کې یو څو خواږه معلومات درکوم نو هیله لرم چې تاسو به دا ویډیو خوښه شي او د معلومات په مهم خوښ شي ملګرو د ویډیو شروع کېدو مخکې تاسو د یوټیوب چینل او د ویډیو هم در سره لایک کړئ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ او خپل ملګرو سره ویډیو هم شیر کړئ نو راځو ویډیو په طرف ملګرو باس ته د مرغیو بادشاه وایي ولې چې باز ډېر طاقتور دی د ده نظر هم ډېر تیز دی یو ریسرچ کې رادرومي چې د باز نظر دومره تیز دی دی که د ورېځې نه باره هم وخیځي نو ده ته خپل ښکار په نظر وردرومي په هوا کې چې څومره مرغۍ دي د ده ښکار نه یېرېږي او چې کله دی په صحیح طریقه باندې ښکار کوي نو چې کومه مرغۍ هم دی ووایي نو ممکنه خبر ده چې ته مرغۍ ته به خامخا نقصان ورسولی وي او چې دی کله هم ښکار په صحیح طریقې باندې کوي نو ناممکنه خبر ده چې د ده هغه ښکار بیا پاته شي ولې چې دی ډېر نظرباز ډېر تیز ملګرو دی عقاب چې دی هغه اویا کاله زندګي وي نو د دې اویا کالو زندګو ته د ده ډېرې سختې تېرې کړې وي دی چې کله د 40 کالو شي نو د ده پښې د ده کوتر او د ده مخوکه کار پرېږدوي دی نور د ښکار نه وي شورېدی نه شي الوتی نه شي نو دی ده سره دلته بیا دوې لارې وي یا به مرګ ته غاړه کېښودي او یا به 5 میاشتې یعنې 150 دن سخت محنت کوي بیا پس ده ته نوره زندګي ملاویږي دی بیا مرګ ته خو غاړه نه شي کېښودی په ځکه چې مرګ خو د هېچا نه وي خوښ خو دی 5 میاشتې زندګي ته غاړه کېږدي او دی 5 میاشتې سخت محنت قبول کړي بیا دی لاړ شي غرو ته او هلته مخوکه د کاڼو سره وهي تر څو پورې د ده مخوکه له بیخه ماته شوې نه وي د ده چې کله هم مشوک ماته سي نو دی د ده نوې مخوکه پیدا شي نو بیا چې د څو ورځو نه بعد د نوې مخوک راوځي نو دا بیا دی د پښو چې کوم نوکان دي دا پښو نوکان ټول د مخوکې په مدد سره دی ټول نوکان وباسي بیا د څو ورځو نه بعد د ده نوکان د پښو راوځي او د مخوکې راوځي بیا دی د پښو نوکانو او د مخوکې په ذریعه سره دی د بدن ټولې باڼې وکاږي او دی بیا پروت وي خوراک چاک تشه نه موندوي دی چې د ده کله نوي ویښتان راوځي نو دی د 5 میاشتو ده به په ده باندې 5 میاشتې وتلی وي نو چې د 5 میاشتو نه بعد د ده نوي کوتر وشي نوي مخوکه وشي نوي نوکان وشي د پښو وال نو بیا دی هوا کوي دی چیک شي لاړ شي نو ده ته هوا دومره خوند ورکوي چې دی وایي چې ماته نوې زندګي میلاو شوې ده د دې ویډیو مطلب هم دا و چې په زندګي کې به خامخا په تا باندې چې ګټې رادرومي تا باندې به خامخا سخت مشکل وخت رادرومي مشکلاتو نه به ته خامخا تېرېږي تا باندې به خامخا داسې کېدی نه شي تا باندې مشکلات نه شي راځي ته سیده د وزیر اعظم کرسۍ ته وخېږې ته سیده دا نه شي کېدی ځان کامیابوي محنت به کوې تا باندې به چې ګټې رادرومي ته به هر یوې ته به ته ځان ټینګوې نو دا ویډیو ملګرو که دا مې خوښه شوې وي نو لایک یې کړئ شیر یې کړئ او